خطاب فرمایي او دا بني اسرائیل د یعقوب علیه السلام اولاد دي. اسرائیل عبرانی لفظ دی. اسرائیل معنا عبد الله، دا د یعقوب علیه السلام لقب او یا بني اسرائیل دا یعقوب علیه السلام اولاده، د یعقوب علیه السلام زمنو، د یعقوب علیه السلام ذریت، د یعقوب علیه السلام اولاد طرف ته اشاره دی، یعنی اهل کتاب طرف ته. وجه دا وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مخکې عیسی علیه السلام دنیا تشریف راوړی و، تقریبا 500 یا 600 یا 700 سال مخکې. هغه هم دغه بني اسرائیلو ته راغلی و، هغه هم د بني اسرائیلو ته پیغمبر و عیسی علیه السلام، او هغه ته الله جل جلاله انجیل ورکړی و. خو لیکن دا خلکو څه وکړلو؟ هغه انجیل کې تحریف وکړلو او صرف دا وګورو چې یاره موږ په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړو او موسی علیه السلام تورات نه انکار کول، زموږ په دې باندې ایمان نه راوړو، دې باندې ایمان نه راوړو. او ورپسې چې کله بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ظهور وشو، هغه نه انکار وکړو، قرآن نه انکار وکړو، چې موږ دا نه منو. صرف عیسی علیه السلام منو، انجیل منو، نه قرآن منو، نه محمد صلی الله علیه وسلم منو، نه موسی علیه السلام منو، نه تورات منو. دینه مخکې الله جل جلاله موسی علیه السلام ته تورات ورکړی و، دا هم بني اسرائیلو پیغمبر و. نو هغو خلکو څه وکړو؟ هغو ته یهودیان ویلی شي، او د عیسی علیه السلام منونکو ته عیسیان ویلی شي، نصارا ورته ویلی شي. نو یهودیانو هم په خپل کتاب کې تحریف وکړو، هغو دا وکړو چې کله عیسی علیه السلام تشریف راوړو نو عیسی علیه السلام نه انکار وکړو، چې موږ دا نه منو. انجیل نه انکار وکړو، چې موږ دا نه منو، چې موږ صرف تورات منو او موسی علیه السلام منو. حالانکه تورات کې یو قسمه تحریفات وکړو، قسمه ګډوډي وکړو، او بیا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا تشریف راوړلو نو بیا دین یې انکار وکړو، چې توبه نعوذ بالله دا خدای پیغمبر نه دی، او قرآن نه انکار وکړو چې دا الله کتاب نه دی. او بل طرف ته د مسلمانانو عقیده دا دی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، چې دا د انبیاء کرام علیهم السلام ټولګی دی، موږ بعضو ته په بعضو باندې فضیلت ورکړی دی. نو آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله. الله پاک فرمایي چې ما د انبیاء کرام علیهم السلام پیدا کړي دي، راوستولي مې دي په دنیا کې، بعضو ته په بعضو باندې فضیلت ورکړی دی. منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات، بعضو سره الله جل جلاله براه راست خطاب فرمایلی دی، لکه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج په شپه کې ځان ته وخت او هغه سره ملاقات شوی دی. موسی علیه السلام سره وی په کوه طور باندې خبرې کولې، او دین علاوه نور انبیاء کرام علیهم السلام ته بعضو په بعضو باندې فضیلت ورکړی و. خو د مسلمانانو عقیده دا چې د ټول حق او سچ انبیا دي، ټول حق او سچ دي، مسلمانان چا نه هم انکار نه کوو. خو جناب محمد رسول الله دا آخري پیغمبر دی،